وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. دا هم مربوط دی د غزوه تبوک سره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې تبوک ته روان شو، خبره مو ذکر کوله چې مسلمانان تقریبا ټول لاړل، منافقان خلکو دا پاتې شو. بیا په دې منافقانو کې دوه قسمه خلک. د بعضو خیال دا چې پیغمبر د سره واپس راتلی نه شي، دا خو دې هسې په خوب کې روان دي چې د روم مقابله کو، د روم فوج مقابله اسان کار دی، دا ټول ختمېږي. نو چې هر کله دا ټول روان دي خپل مرګ ته ختمېږي، واپس راتلی نه شي، نو بیا عذر بیانولو ته څه ضرورت دی؟ دوی د سره عذر نه بیانوي، بس خپل کورونه کې ناست او څه داسې و چې هغوی سره بیا دا خطره وه، هسې نه چې دا سړی لاړ شي واپس روغ راشي، بیا هم یو بل سره ملاویږو. دا شرم دی. نو د خپل شرم د حیا دپاره پیغمبر ته راله او عذر، یاره چې زما کور ډېر سیړته دی، یاره په کور کې څوک نشته، یاره چې دا بیماریان دي، دا فصل مې پلانکی دی، داسې عذرونه یې بیانول. پیغمبر علیه السلام هغې ته ویل پاتې شه. نو څه داسې و چې د تګ نه مخکې دی خپل عذر بیان کړی دی، پیغمبر ورته ویل کېږي. او څه داسې چې هغوی د سره راغلي نه دي، ځکه د هغوی دا خیال و چې دی واپس هسې نشي راتلی. دا دواړه قسمونه ذکر کړي. بیا په دې کې څه هغه خلک دي چې هغه داخل په مدینه کې اوسېدل، او څه دا دي چې هغوی بهر د بانډو والا دي. دا څلور واړه قسمونه د هغې تذکره ده. وجاء المعذرون، هغه عذر بیانونکي من الاعراب د بانډو والاو نه چې پیغمبر روان شو، دی مخکې رال چې کوم خپل عذر بیان کړي. لیؤذن لهم دپاره دي چې دوی ته اجازه وکړي شي په ناسته کې. دا قرآن یو قسم او څه داسې و چې هغوی د سره عذر غوښتل، ځکه د هغوی خیال دا و چې پیغمبر او ملګري واپس راتلی نه شي. وقعد الذین، او ناست دي هغه کسان کذبوا الله ورسوله چې هغوی تکذیب کړی د الله او د پیغمبر، د دوی د سره اجازه هم نه غواړي. سیصیب الذین، زر دی چې وبرسېږي هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي، منهم د دوی نه عذاب علیم، عذاب دردناک. دا خو هغه چې دوی څه عذر شتې نه په دروغه بیان. اوس که حقیقت کې یو سړی معذور دی، نه هغه ګناهګار هم نه دی. لیس علی الضعفاء مسولي پې کوو خیر دی، په څلور په پنځه کسه باندې مسولي کوو. نبي علیه السلام قسم وخوړه نشته نه کوو. نو دی چې واپس شول نو ژړل. بیا پیغمبر علیه السلام ته چا وخان راوسته، دوی راوغوښتل، بیا وله ورکړه. د الله په دې باندې څه حرج نشته. اذا نصحوا لله، تبلیغ ملګري چې کوم دی هغه ورته وایي چې کوم دی دا مقیم کار. یو چې کوم دی هغه دی فی سبیل الله تللی دی، او بل هغه دی چې مقیم دی، په خپل کور کې ناست دی، بهر خو ونه وتې. نو مقیم دلته به څه کوي؟ دلته به چې کوم دی بیا ګشتونه نه کوي، دلته به بیا چې کوم دی خلکو ته د دې دعوت نه ورکوي، نه چې کېناستې د ناستې هغه طریقه هم درښیي. نو پتا حرج نشته. خو اذا نصحوا لله ورسوله، کله چې دی مهربان دی. ولا علی الذین، او نشته حرج په هغه کسانو اذا ما اتوک چې راستا خواته لتحملهم چې ته دوی سواره کې سومي انتظام ولو کې. قلت تا ورته ویل اجدو، زه نه بیا حزنا د وجې د غم نه، الله یجدو چې دوی نه بیا موسي ما ينفقون، هغه چې دوی خرج کړي. انما السبیل، بېشکه لار د غریب علی الذین، په هغه کسانو د یستأذنونک چې ستا چې نبي کریم علیه السلام دوباره واپس بیا د تبوک نه راغی. نو الله پیغمبر ته خبر ورکړي اوس به دا راځي او تانه به معافیانې غواړي. دا چې معافیانې غواړي دا بیا څه هغه دي چې دا د مدینې داخل اوسېدونکي دي، او څه هغه دي چې هغه د بهر بانډو والا دي. دا دواړه تذکره ده. اذا رجعتم الیهم، کله چې تاسو واپس شوئ دي ته، نو قل ورته وایئ لا تعتذروا، تاسو عذر مه بیانوئ. لن نؤمن، هرګز موږ یقین نه کوو لکم ستاسو په خبره. قد نبأنا الله، تاکي سمو ته خبر راکړی الله پاک من اخبارکم، ستاسو د خبرونو. الله موږ ته خبر راکړی دی چې دی دروغ خبردار دی، ظاهر او باطن عالم الغیب دی. پته لګي پیغمبر علیه السلام هم عالم الغیب دی، که نه وایي ته الله وایي زه هم ګورم او پیغمبر به مو ته ګوري، نو عالم الغیب شي. اهل حق فرمایي که چېرې داسې معنا وکړي نو بیا خو به طالب دا ثابت شي چې کوم دی ته به هم بیا عالم الغیب، بیا خو ته به بغیر سره هم شي، بیا خو به دا عالم الغیب شي. چې هر کله تن یې نو دلته شرکت نه کم ځای کې علم الغیب دا الله چې کوم دی ګوري حقیقتا، او پیغمبر چې ګوري ظاهري
مؤمنان هم ظاهري ګوري، پیغمبر هم ظاهري ګوري چې دا سړی اطاعت جزاء الله بدل بما كانوا يكسبون په سبب دا چې دوی کسب کوو. یحلفون لكم دوی قسمونه خوري ستاسو لپاره ترضوا عنهم چې تاسو ترې راضي شئ. یو خو دوی قسمونه خوړل چې تاسو ته اعراض وکړي. الله فرمایي اعراض ته نه وکړه، مه منه خبره به ټیک ده. دا دویمه خبره چې تاسو راضي کوي نو دا کافر دی، د منافقت یې کلک دی. واجدر قریب ده الله يعلم چې دوی نه پوهېږي حدود ما انزل الله په هغه حدود چې الله نازل کړي دي علی رسوله په خپل پیغمبر. د باندو خلکو کې دا مسلې چې په دې کې ناپوهیانې سختي جهالتونه دا پکې زیات دي او وجه ولدی چې کوم سړی پکې برداشت کوي دا مسلې چې کوم دی چې رجال الجبال جبال الرجال. د غرونو خلک چې څنګه دا غر سخت وي کنه د غرونو خلک هم دغه شي سخت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غرونو د باندو اوسېدونکو ته جفا ویلې ده. دا د ځان سره د یو قصه ده، په دې کې جفا یو په دې کې پلان کې نو دا خو ټوله ساده خلک یې ښه زندګي. ما ډېر پوهه که چې او قرآن په خپل ځای باندې دا حدیث په خپل ځای باندې خو باندو خلکو ته چې ګورم او د ښار خلک نو د باندو ډېر ساده مسلمانان کېدای شي به چې داسې باندې کې چې خلک به نیکان خلک خو دومره چې د چا سره تعلق مل جل دا اینه راشه درشه راکړه ورکړه دا پکې اینه نو طبیعت یې سخت. بعضې حضرات پکې واقعات هم ذکر کوي. چاته باندې والا راغلی چې کوم دی نو مولانا صاحب مونځ کوي نو هغه دا ځای لولي الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجوار ويتربص انتظار کوي بكم الدوائر فتاسو باندې د حوادثو علیهم په دې باندې په دوی باندې دې په دا چې کوم منافقات دي دائره السو حوادث دي بد والله سميع عليم الله اوریدونکی دی او پوهه دی. دا عیوبات نه غټ نه چې مولانا یې وو مخکې پر زمون غیبت کو چې زما وحد دې وسکل نو اوس مصیبت کې چې ښکارا کو خو تخویم د باندې د خویم د سابقین مصداق څوک دی وشو د تحویل قبله نه مخکې چې کوم مسلمانان دي او بیا تحویل قبله نه بعد دا هغه سابقین اولین. او بعضې فرمایي سابقین اولین هغه دي چې کوم حدیبیه موقع باندې دا هغه بیعت دی چې الله د هغې نه د رضا اظهار کړي لقد رضي الله عن المؤمنین دې پورې دا سابقین اتبعوهم د دې نه مراد تابعین مصطلح تابعین. صحابي هغه ته وایي چې پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی په پیغمبر ایمان راوړی د هغه دا چې کوم دی شوي نو تابعي به هغه ته وایي چې د صحابي لیدلی او ایمان یې راوړی. دا به دوی همیشه دي په نفاق مرض چې کوم دی ویلی شي سرکشوالي د معنا کلکوالی دا ښه مضبوط منافقان دي کلک منافقان. لا تعلمهم الله پیغمبر ته فرمایي چې نه پېژنې نحنو نعلمهم زه پېژنم ورکړی د مغیباتو یې لویه حصه هم ورکړې خدا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غیبدان یا چې کوم دی کلي علم اهل حق به داسې نه دی. مسلمانونه راوړي صدقاتو کې تطهرهم تپاک په دوی باندې ظاهرا وتزکیهم دوی پاک باطنا تطهرهم پاک دوی مالونه په دې صدقو سره وتزکیهم او پاک دوی بدنونه بها په دې صدقې سره وصلی علیهم دعا غواړه دوی دپاره ان صلاتک بېشکه ستا دعا دوی دپاره والله سمیع علیم خبر درکړي بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوو. واخرون او نور کسان مرجون لامر الله مرجون چې رسته شوي د هغې حکم لامر الله د الله د حکم دپاره نو څه دا کې داسې دي چې د هغوی چې تاسو دلته مدینه کې هم یو طاقت برابر کړئ زه به د روم حکومت راوچت کړم څه به تاسو شئ او دې مسلمانانو باندې به یو چپه وکړو چې دا ختم شي. اوس داسې ځای به څنګه جوړوو د غیر د جومات نه خو کېدی نه شي نه موږ به د جومات نوم وله ورکړو. نبي علیه السلام ورته ویل صحیح ده چې زه اوس روان یم تیاری کړم تبوک ته ځم او چې د هغه ځای نه واپس شم بیا به لاړ شم. دوی جومات چې کله په خپل خیال باندې آباد کړو نبي کریم علیه السلام چې واپس د تبوک نه راغی الله خبر ورکړه دا جومات نه دی دا خو د خوشه چې علاقې خلکو نو دلته به ډېران پکې دا کار به پکې اچوي. څه وخت دپاره همدغه شان که ډېران پروت بیا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عاصف ابن عدي ته وویل دا ځای صفا کړه او ځان له په دې باندې کور جوړ کړه. دلته بې ځان له کور کې چېرته څاروی نه دی لږ شوی چېرته چرګې پکې انډل دا اچولی بیا دا ځای دونه منحوس شو بیا دا دومره سپېره شو چې په دې کې بیا چېرته چرګه څاروی چا پکې انډه بچی چا نه انسان او نه زناور
بیا دا دومره سپېره شو. بیا دا چې کوم دی جومات یې جوړ کړی و، مجمع ابن جاریه رضی الله تعالی عنه دولت کې یو څو ورځې لمونځ هم کړی و دوی. بیا خو دا ځای وران شو، بیا خو د هغې نه دغسې لمونځ نه کړې. تا د منافقانو په جومات کې هلته هغې لمونځ، ته منافقې منافقانو دې لمونځ کړی و. اوس به راته په مسجد قبا کې لمونځونه کوې. هغه ورته ویل امیر صاحب ته راباندې جلدي مه کوه، ما ته څه پته وه چې دا منافقان دي. خو دا خلک راجمع شوي وو، د جومات په نوم یې ځای جوړ کړو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وویل چې راشه لمونځ وکړه. نبي علیه السلام ته هم څه ونه ویل. هغه ویل چې تبوک ته راشم بیا لمونځ ته درځم. نو چې دی ځای جوړ کړو، لمونځ یې شروع کوو، نو چې ویې کته د ټول نه قرآن ما ته ډېر زده و. نو ما ته ویل چې موږ لمونځ کوه. نو زه مخکې شوم ما لمونځ کوو. نو ما څه بد کړي؟ ما خو لمونځ کوو، دا لمونځ څه بد شی دی؟ ما خو له قرآن وی د قرآن ویل څه بد شي؟ ما ته څه پته وه چې دا منافقان دي؟ که ما ته پته وي بیا خو له ما دا لمونځ نه کوو. خو ما ته خو دا پته نه وه. دا خو چې پیغمبر علیه السلام د تبوک نه واپس راغلی، نو پکې بل جومات جوړېږي، نو ډایرکټ به په هغې باندې مهر د زرار نه لګي. مسجد زرار د هغې دپاره دا صفتونه دي. دا صحیح ده چې په کلي کې یو جومات وي، دا بهتر ده. محله کې یو جومات وي، دا بهتر ده. خو که بالفرض دویم جومات جوړېږي او مسلمانانو سهولت دپاره، یعنې چې دا زموږ نه وړاندې دی، یعنې چې دا لاره صحیح ده، موږ به دې سیلمه کې ځان دپاره بل جومات جوړ کړو، بالکل یې جوړولی شي. چې څومره اجتماع غټه وي، لوی جومات کې لمونځ کېږي بهتر ده. خو که بالفرض په کلي کې بل جومات جوړېږي، نو ته په هغې باندې ډایرکټ د مسجد زرار فتوه مه لګوه، جایز ده. یو جومات کې لمونځ کول، غټه جمع کول بهتر دي. خو که مختلف جوماتونه شي، جایز ده، په دې کې هېڅ منع نشته. مسجد زرار دا صفتونه دي. یو جومات جوړ شوی دی ضرارا دپاره د ضرر، دا مسلمانانو ته ضرر رسوي. دویم وکفره، دا کافر دي، د کفر دپاره جوړ شوی دی. دریم وتفریقا بین المؤمنین، مقصود د مؤمنانو منځ کې ډلهبازي پیدا کول دي. او څلورمه دا چې وارصادا، دا مورچه ده، دا تاڼه ده، لمن حارب الله، هغه چا دپاره چې دی جنګ کوي د الله سره ورسول، د الله د پیغمبر سره. انهم لکاذبون، بېشکه دی دروغجن دي. لا تقم فيه، الله پیغمبر ته وایي ته مه ودرېږه په دې کې ابدا، همیشه. د دې په مقابل کې لمسجد خامخا هغه جومات اوسېسه چې هغه جوړ شوی دی، بنیاد یې ښودلی شوی دی علی التقوا، په تقوا باندې، من اول یوم، د اولې ورځې نه. دا کم جومات دی؟ د دوه قوله په دې کې دي چې دا مسجد قبا دی، او دویم قول دا دی چې دا مسجد نبوي دی. احق حقدار دی ان تقوم فيه، چې ته په دې کې ودرېږې. فيه رجال، په دې کې سړي دي، یحبون، دوی خوښوي، ان یتطهروا، چې دوی ځان ښه کړي. پیغمبر علیه السلام د قبا والاو نه تپوس وکړو، الله ستاسو صفت ذکر کوي چې دوی پاک خلک دي، تاسو کې پاکوالی څه دی؟ وایي موږ چې کله اودس مات کړو، نو په کاڼي باندې ځان صفا کړو، بیا وروسته پسې اوبو باندې ځان صفا کړو. څنګه چې زموږ د پښتنو طریقه ده، د په کاڼي لوټه باندې ځان صفا کړو، یا باتروم یې نو په کاغذ باندې ځان صفا کړو. بیا چې ښه اودس وچ کړو، نو وروستو بیا په اوبو باندې ځان استنجا وکړو. وایي موږ داسې کوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویې همدغه طهارت هم داسې کوئ. يحبون ان يتطهروا، والله الله پاک يحب المطهرين، خوښوي پاک خلک. افمن اسس، یا هغه جریدار ډېدونکي ته هم وایي، کندې ته هم وایي. دلته مراد دی نه کنده ده، طرف د کندې. دا مسجد زرار دا جوړ شوی دی علا شفا طرف، جرب د کندې، هارین، داسې کنده چې هغه رڼېږي، غورځېږي. فانهار به، پس دا وغورځولی شو، فی نار جهنم، په اور د جهنم کې. والله لا یهدي القوم الظالمین، الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. لا یزال بنیانهم، همیشه به د دوی آبادي سره دپاره جوړ کړی، په خلاف د مؤمن نه. د مؤمن بدن او مال د الله دپاره دی. دلته د شعرا ټکی ویل دا مجاز دی، ځکه زموږ بدنونه د الله دي، زموږ مالونه د الله دي، دا خو الله راکړي دي، نو واپس زموږ نه اخلي څنګه؟ دا مجاز دی چې دا بدن هم الله درکو، مال هم الله درکو، بیا درته واپس ما درکړه، تاله به جنت درکړه. انفسهم، د دوی نفسونه، و اموالهم، د دوی مالونه، بان لهم الجنه، چې دوی دپاره جنت دی. یقاتلون فی سبیل الله، دوی به قتال کوي د الله په لار کې. فیقتلون، دوی به نور قتلوي. ویقتلون، دوی به وینم الذي، په هغه بیع باندې بایعتم به، چې تاسو په دې بیع او خرڅول وکړو. دا فاني بدن دې ورکو، دا فاني مال دې ورکو، او باقي جنت دې الله نه واغستو. وذلك هو الفوز العظیم، دا د کامیابي لویه. الطائبون العابدون، هغه چې هغه توبه ویستونکي د کفر نه، د معاصیونه. تایبون، توبه ویستونکي دي عن الکفر، تایبون عن المعاصي.
العابدون عبادت کون کی په مختلف انواع عبادت اسمونه امر کون کی په نیکو ونهون عن المنکر او من کون کی د بدونه ونهون عن المنکر دې تواب الصوماليه ورته وي دا بزن شریعت ساتي بل مکه دا ان شاء الله خبره کوم دلته هم دا ذکر دی ونهون اتم جمله باندې وراغله او دا رنګي سورته کهف کې برازي چې کنه وصا الذين دي مناسب د پاره د پیغمبر والذین امنوا هغه چې مؤمنان دي استغفروا للمشرکین چې دوی بخنه وړ د پاره د مشرکانو ولو کانو اگر چې وی اولی قربا خاوند د خپل ولې من بعد ما پس دا غنه تبین لهم چې خيار شو دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې دغه خاوند د جهنم اشکال دا پیدا شو چې مؤمن با استغفار د کافر د پاره نه غواړي ول ابراهیم علیه السلام چې د پلار د پاره غوښته الله فرمای وما كان استغفار ابراهيم نو استغفار ابراهيم عليه السلام نے ابي خپل پلار د پاره الا عام موعد مقد او وعدها اياه چې دا وعده کړی و د پلار سره وعده کړی و لا استغفرن لك ربي انه كان بي حفيا زبد الله نستا د پاره استغفار وغواړه دې جب دې نو استغفار وغوښته الله ایمان وته نصیب ولما تبين له کړه چې ښکارا شو د انه عدو لله دا الله دشمن او بکو پر مړ شو نو تبرأ منه بیتنا جدا شو جب دې لپاره خو دعا وکړې چې الله توفیق ولورکړي خو چې مړ شو دا غي د بخره موقع ختم شو ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام لا اواه نرم سړوالو اواه ویل شي چې هغه ډېر اوه سکه خبر شهر زلزلہ کې پلان کې اوه دې مړ شو یره چې پلان کې چې الله ته هدایت کړی حتا تر دی وبین لهم چا وي ته بیان کې ما يتقون هغه چې دوی ته نزانو ساتي ان الله بشک الله بكل شيء عليم بهر سیز دی پویا ان الله بشک الله پاک له ملک السماوات والارض هغه پر حکومت د اسمانونو د زمکو دی یحیی جبری کول کوي یو تومړه کول کوي وما لكم بیت تاسو د پر من دون الله غیر الله نبی ولی سوکدوس ولا نصير او امدادی قد تاب الله تاخيس رجود رحمتك الله پاک على النبي پیغمبر علیہ السلام والمهاجرين والانصار فمهاجر وانصار الذين هكذا اتبعوه جل تابعدارو کده پیغمبر په ساعت العسرة هغه ساعت د سختۍ کې دا د تبوک غزا وړیر سخترین حالاتو من بعد ما پس دا هغه کاد قریب و یزیغ چې کګه د قلوب رړنا فريق منهم دی وډلې دوینا پدې کډونه کګه د داسې سخت حالتو دولګي قوم د تد قوم داسې چې کوم ته تند راواغستل وي زموږ به دا سټونه تند نه ماتېدل نو دا اوخ به حلال کو اوخ چې کوم ته د نظر سره لګي وبساتي دغه وب به راواغستي هغه به اوس کړي دا رنګ دولګي نه یو صحابي ولګي نو خان حلال ته چې دا اوخ کنه چې پیغمبر علیه السلام دعا وکړه الله پاک پکې برکت دا چې زیخ پر ځانته تو خدای ډکه کوي د غوند فکر وشو یره چې وب نشته تاسو دعا وکړئ چې الله پاک باران اوپر علی انتظام وکړي نبی کریم علیه السلام دعا وکړه باران وشو د خپل لوخي وغیرہ ډاکټر سارو بوس کړي چې دوی کله اوتل کم ځای پورې چې د دوی دا ساریو کم ځای پورې دی ناسو اپ ځای باندې باران شوی د بهر نشته دا چې کوم د سخت ترین حالاتو کادا قریب یزیغ چې کګه د قلوبونو فریق منهم دی ویل د دوی نسو متاب علیه به الله رجو د رحمت وکړه په دوی نو بشک الله بهم په دوی باندې رؤوف الرحیم ډیر زیات مهربان دی وعلى الثلاثه الذين خاص کر دې هغه خور لیکو چې هغه رسو پاتې کړي شي هغه لسو کسانو کې دا درې خواص دا کعب ابن مالک سیب دی مراره ابن ربی دی هلال ابن امیہ دی دا درې ورنه دوی صحابه دي دا دوه چې کوم دي دا بدرین هلال او انصار او سره بیعت کو تاسو مدینه ته راشي نو کعب صاحب دا هغه بیعت سره دی چې کوم په مینا کې دې سره بیعت کړي دي نو دا هغه سره دا کوم ځای کې برابرۍ او حقیقت ته چې دا ډېر اوچت بیعت نو کعب دا هغه سره یو دا هغه د خو بدرین دی او دا دوه بدرین یا بخاری کې وګد حدیث په دې باندې ذکر دی خپل حال ذکر کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان د تیاری وکړ کعب صاحب وی په دې مقدمه خاصه ورني برابر وا خزوا د ما خر سره مالو ارس به سیټو خلکو ځان تیارو ما به چې ما تیار ته ضرورت نشته ارس برابر دي چې کله دوی بالکل روانه ده و دي وسی کنه خیر زب سبا روان شو اصله په سره سره سبا بیا اخوا دې خپات بس بل سبا روان شو حساب تذکرہ پکې راځي چې کعب نه دی راغلی یو پکې وی چې کوم ده کعب ناسي یو سوري ته چې کوم ده صادر به پزان کړی او د خپل صادر تماشې به کوي هغه بل وته بد خبر درو کړه بس کله څه بوایا کعب پر کوټه سره
پیغمبر علیہ السلام چې پوسیږي واپس کې چې نبی کریم علیه السلام راغلی نو ما ځان سره سوچ کو چې دا باندې او کوم خزوانو ما خلورو ما مختلفې قصې راغلي دا باندې به وکم دا باندې به وکم چې کله پیغمبر علیه السلام راغلی جمعه کې کېناستو خلک راځي او مختلفې باندې کوي ما پړه کې وی چې پیغمبر ته بس باندې کې خو صفه خبره وکړه په دا غونډه کې څه صفه وکړه پیغمبر علیه السلام راته په ځما الله تعالی کړی بیا مې تاسو په جدا ما څنګه صفه خبره وکړه دا څه بل چا پکې ویلي وي او دوه پکې نور دا دوه سره پکې نور شو بیا چې څورځې تیرې شو نو ډېر حالات دا چې کړه ازما په ژوند کې ما ته ګرانه خبره دا وا چې اصل پیغمبر علیه السلام په دې وخت کې زمړ شم نو ما څه پیغمبر خبرې نه کوي نو جنازه به څوک کوي ان جمعه ته چې برادر بابا سلام واچو نو پیغمبر علیه السلام با چې ما به تکتل هغه به ما ته نه کتل او چې زه به ودرېدم په مانځه چې ما به ته نه کتل نو پیغمبر علیه السلام به راته کتل ما به غلي کتل چې زما د سلام جواب راکوي که نه په ښکاره به یې نه راکوم خو شونډې به یې وخوځېدې نو پټ پته لږ جواب راکوم 40 ورځې په دې غل کې هغه زما سره ملو شو ما ته وی چې دا روم د زرا غلې او دا مال بادشاہ خط را کړی خط چې مو کته هغه کې لیکلي دي کعبه تړي قدرمن سره دي استاد ملګری مو خبرې چې تاسو سره قدر نشته ده تاسو سره نه لګي دا خبرې بد کړې دي د تاسو او خيار خلکو د قدرمنو خلکو زمو سره قدر مو پاتہ ما به چې کعبه ست ایمان دې ته ورسېدو چې استاد غیر مسلم د کفر تمه کوي وی چې کور ترانه من کور کې په تدور لمبو ناغه او سیغه غره خط په تدور کې واچو 40 ورځې چې تیرې شي پیغمبر علیه السلام جواب راولېګو خزو نه پېښ شي نو ورته وی چې طلاق وینه طلاق مو ورکوي هغه مو د پلورونو کارولې کړي هلال سه بوډو داغه درخواست دا ویل چې داغه خو د خدمت څوک نشته چې خدای ته لاړ شي دغه د کار نه دی بوډا وی خیر ده چې داغه خزه دی خدمت بوله کوي خو نور تعلقات به سره نه 50 ورځې پوره شو 50 وا سحر باندې چې کوم د سحر ټیم کې توبه الله قبول کړه یو کا سو आवाज وکړه په وړاندې نه आवाज زیره حاصل ک الله دې توبه قبول کړه و چې ډیراله په دې وخت کې زما سره بل سره صرف کپڑے را سره می خپل کپڑے بدل ورکړي دا پیسې دي کېواله چې ډیراله جمعه کې پیغمبر علیه السلام ناس ته صحابه حضرات ناس نو خلک ما ته وی چې کوم دی علي ان علي مبارک په چې جمعه تر نه وته نو طلحه ابن عبید دا یو مهاجر صحابي دی نو چې څنګه نه وته نو طلحه ابن عبید زره پاسې د ډېر تصویر کړه او هغه راغله مبارک شه ویزه بچر تم د طلحه ابن عبید دا مبارکي یې نه کوم دي ټول راته تخلیو وګر خدا چې درته غیب چې کوم د کوم مبارکي راکوي دا به چرته یې نه کوم خوشاله کې د ملګرو سره ملاوي کې په خوشاله او خوشالي چې داغه خوشالي چې کله تو سره په خوشاله کې ملو شي مبارکي ورکړي داغه خوشاله شي او چې هغه خوشالي او ته د څه نه کې هغه خپش وګوره کعب سے به نور تاسو مبارکي ورکړي او طلحه ابن عبید ورقاصد او بغیر جو سره مبارکي دا به چرته بیا نه کوم چې هغه ما سره سوت خوشاله اظهار ملګرو سره چې خوشاله تو سره د قشا داغه په خوشاله هغه خو خوشاله شي او چې داغه خوشالي او تب کې شوړ دې راغلي ته ته خپه هغه وي خزمه دې خوشاله ته ګور استاد خپګان ته ګور نو ته به بدی ته مبارکین ورکې نو هم به بدی ملګری خوې دې چې داغه په خوشاله باندې خوشاله شي نو الله ولا توبه قبول کړه بیا فرمایي چې کوم دې کې دې چې د الله پیغمبر دا هم پاتې شي او د مال بچو دا غوړ مال الله لا ورکو پیغمبر علیه السلام ته جدو انیم مبارک نجل کړه خزما چې کومه حصہ د پلاني ځای کې دا الله تعالی نبی علیہ السلام قربانی هم کړی وعلى الثلاثه او خاص کر درې هغه کسان خللی کو چې هغه رستو پاتې کړي شي دي الله د مجهول صيغه ذکر کوي نو پته لګي چې دا حضرات مخلص صحابه دي خدا عارض د وجه د رستو پاتې کړي شو حتی تر دې اذا توقت عليهم الارض چې تنگ شول په دې باندې زمکا بیمار حبت سر د فراخینا وضاقت عليهم او تمشي په دې باندې انفسهم والنفسون وظن دې ګمان کوي یقین کو الله ملجا چې نشتا زیاده فنای من الله د الله د فنا الا الیه مگر الله تعالی ثم تاب عليهم بالله رجو رحمت په دې یتوب چې دې توبه وباسي الله بشک الله والتواب الرحیم توبه قبل کې مهربان دی یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اتقوا الله ويرجد الله وكونوا مع الصادقين او شی سره درشتونه پیغمبر علیہ السلام او دا غسر چې مرګ روان دي دا صادق خلک
ما كان لأهل المدينة ندي مناسب دفارة أهل المدينة ومن حولهم أغشدين شعبير من الأعراب دباندو ولونا أن يتخلقوا جدي رسل فاتشي عن رسول الله دا پیغمبر علیہ السلام نا غزات جدي فاتشي ولا يرغبوا أو دي بميننا كي بأنفسهم دخلوا نفس نصر عن نفسه دا نفس دا پیغمبرنا دا زان سر بمينة ديرا نكي دا پیغمبر دا نفس نبكي أغسبت ديرا مينة كي وجه دا چې داستانه پستا د پر دومره خیر خوانه د سنگ پیغمبر علیہ السلام ستاره پر خیر خوانه ذالک دا بانهم بشک لا یصيبهم نرسیږي دوی ته داغه ستابیداری کوه مپاتې کېږي وجه دا چې نرسیږي د زمابو تند په سفر روان او تګې شي ولا نصب او تکلیف ولا مخمسه او اولګه فی سبیل الله د الله په لار کې هم دارګه ولایت او موت دوی نه پیمانه زیاده پیمانه ول معنا سفر نه کوي داسې سفر یغیظ الکفار چې وسګي کافرانو لرا د کافرانو لکه قبضه او سیر ناخلي ولا ينالون حاصل من عدو من دشمن نه نت حصول پر هر یو باندې الا كتب لهم مگر لیکل شي دوی د پر به عمل صالح عمل صالحا کتن دا کولګه دا ک تکلیف دی او ک سفر ان الله بشک الله پاک لا یضيع بربدي اجر المحسنين اجر د نیکانو ولا ينفقون ذي خرج لكي نفقة صغيرة نفقة وركوت لكبال نلقي ولا كبيرة أو نلويا ولا يقطعون ذي نبرك واديا يوم يابان إلا كتب لهم كذلك لشدوي دفارا ليجزيهم الله جدي تبدور كي الله أحسن ما كانوا يعملون فليبان إشكال دي جدي تبدور كي أحسن ما كانوا يعملون داخل تفسير سيغدا دا دير خ أعمال بدور كي دو كم لك خ عمل لداغي بدور كي او بنده خو د ډېر ښه اوم ده او د لږ ښه اوم ده یا داسې ووایه چې دا احسن تمثیل دا په معنا د نفس فعل دی یجزیهم الله چې الله دوی ته بدله ورکړي حسن ما کانوا یعملون د ښو اعمالو د ښو اعمالو به الله بدله ورکړي دویم داسې ووایه چې دا تمثیل شي نو دا تمثیل دلته دوه فعله دي یو فعل د یجزیه دویم فعل د یعملون دا احسن تمثیل د یجزیه سره ولګوه د یعملون سره به لګوه نو بیا معنا دا ليجزيهم الله دا بدل الله ورکی احسن دیر اوچتا دا بدله اوچتا ما كانوا يعملون هغه چې دوی عمل کو که عمل دی حسن دی او که احسن دی چار څنګه دی او بدله احسن ده درې مدا دا چې دا بدله احسن په دې معنا سره کدا د عمل سره هم ولګي خو یو ستا عمل دی یو چې کوم دی داغه احسنیت دی نو دا بدله چې الله ورکی ستا د عمل یو په یو نو بلکې دا یو عمل بدله په لس چند ورکړي دا عمل پاتې نشو اوس عمل احسنیت ته ورسېدو یجزیهم الله د پاره دې چې بدله ورکړي الله دوی ته احسن ما كانوا يعملون احسن د هغه اعمالو چې کوم عمل تا کړه دا غیر احسن ورکړي او څلوره بداله چې کوم دې عملون سره ولګوا بیا د اعمال په دوه شکل یو چې کوم د رخصت وي بل عزیمت وي نو تاسو کوشش دا کوئ چې په عزیمت باندې عمل وکړئ نو اوس احسن ډیره ښایسته ما کانوا یعملون چې هغه عزیمت دی د عزیمت بدل وغواړه رخصت باندې عمل مه کوه ځکه دا خو کمزورتیا وي فما كان المؤمنون لدي مناسب د پاره د مؤمنانو لينفروا کافه چې دوی اوسي ټول الله دوی ته زور نه ورکړه تاسو د پیغمبر نه څنګه پاتې کېږئ اوس چې آیته موقع د غزا راشي نو ښکاره ده چې دا غونډ به روان نو الله وایي غونډ به نه ځئ نو هر مسله کې افراط تفرید زیاته کمه دا دواړه مني فلولا نفر ودنوزي من كل فرقه دهر لوی جماعت منهم د دوی نه طائفه یور کوټی ډلا د ار لوی جماعت نه ور کوټی ډلا اوس د ار قوم نه سکسان اوسي صد پر ليتفقهوا في الدين د پر د چې ځان خو یې کې بدین باندې علم حاصل کی او چې علم حاصل کو واپس راشي ولينذروا قومهم د پر د چې دی وی خپل قوم قوم د عذاب نه ویری د ګناهونو نه ویری اذا رجعوا الیهم کله چې واپس شي دوی ته لعلهم شاید چې دوی يحذرون دی ویری یو د ګناه نه ځان وساتي الله ترغیب ورکړي چې څنګه صاحب د غټو قومونو نه د غټو کلو نه دی اوسي علم دې حاصل کی بیا به د خلکو اصلاح کوي دا علم د لپاره ترغیب دی چې ودی اوسي علم زده کوي نبی احادیث کې پیغمبر علیه السلام بلا فضائل ذکر کړي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله چا د پر د خیر اراده وکي د په دین باندې کوي د دې وجنه شامي مقدمه کې ذکر کړی دی چې انسان څه عمل کوي کنه نو چا تم د خپل اعمال او د انجام پته نه
یو سړی چې څه کوي هغه ته انجام پته نه لګي چې دې به عاقبت انجام صحیح. دکاندار دی دکانداري کوي پته نه دا شی کامیابیږي که دا ناکامي. زمیندار دی چې کوم دی ډېر دا زمینداره تخم اچومه خو فصل به څونه کېږي. یعنې چې سفر کوم سعودي او دوبۍ خو چې کاروبار به برابر شي او که نه دنیا کې چې څومره څه کارونه دي وایي دې ته د انجام پته نه لګي. صرف یو کس دی چې هغه ته پته لګي هغه سړی چې هغه دین زده کوي علم زده کوي وایي ده ته خپل انجام معلوم دی. انجام یې دا دی چې کوم دی چې من یرید الله به شد علی الشیطان دا په شیطان باندې سخت وي من الف عابد د زرو عابدان. زر شیخانی بې علمه شیطان دا په اسانه ګمراه کوي. یو عالم نشي ګمراه کولی یو عالم نشي ګمراه کولی ځکه عالم ته د شیطان چلونه معلوم او چې بې علمه شیخي کې دا څه فرض خو نه دي او بغیر د راسي مونځ کېږي. نو ما ورته وویل چې هغه فقیه واحد اشد علی شیء ته چې کوم د شیطان په کومه لار روان کړی که نه شیطان په دې لار روان کړي چې دا خو مستحبات دي سنت دي مه کوه. نو ما ورته چې ته کور ته لاړ شي ستا کمره شتې او په دې کمره کې چې ته کښېنې ډوډۍ خوري او وچه ډوډۍ ته کښېده او دا تندور په هغې هم ډکېږي خو که دغه ډوډۍ ده او ترکاري ده او دا پکې چکني ده او دا پکې مختلف نو خوند دې ترې واخیستو. یو څیز خوند یو خېټه ډکولو دا چې غونډې ورسره جمع کړه اوس دې دا مونځ خوندور کړو. وایي ټیک ده ما خو چې داسې ما خو یې پرېښودل چې دا پکې مه کوه که نو علم داسې څیز وي چې د شیطان هغه لارې بندي کړي. بل مثال چې کوم دی یو ځل چې کوم د ملګرو خبره کوله چې دا د حج نه ملګري راشي نو دی خیراتونه کوي نو ما ورته وویل چې دا تاسو داسې وایئ چې دا ریاکاري ده او خیرات دې نه کوي بیا خو د حاجي صاحب ته ووایئ چې حج ته مه ځه ګوره ځکه ریاکاري پکې راشي بیا خو ته چې کوم دی لمونځ هم مه کوه ریاکاري به راشي بیا خو ته زکات هم مه ورکوه ریاکاري به راشي بیا خو ته روژه هم مه نیسه بلکې خطرناک ګناهګار به شي. پیغمبر علیه السلام دا فرمایي چې من صلی یرائي فقد اشرک چې مونځ دې کوو د ریاکارۍ دپاره مشرک یې نو بس په کور کې کېناستې نو مسلمان خو یې به که مونځ مې وکړو نو کافر به شم. من صام یرائي فقد اشرک یو سړی روژې نیسي ریاکارۍ دپاره دی مشرک دی نو دا به وایي چې وجه باندې ته حج پرېږدي نه هغه مه پرېږده خو دا ریاکاري مه کوه. شیطان هر انسان ته هغې په هغه جامه باندې دوکه ورکوي د هغې په هغه جامه باندې که دا به طوري مثال عالم دی که دا بل دی که دا بل هر یو کس ته نو دا داسې دشمن دی که نه چې دی نه خلاصېده چا نه نه په علم خلاصېدی شي نه په شیخوالي خلاصېدی شي نه په حجونو خلاصېدی شي نه په تبلیغونو خلاصېدی شي او نه په سپین ګیرتوب خلاصېدی شي. چې سا در پکې که نو شیطان دې پرېږدي نه. نبي کریم علیه السلام فرمایلي دي چې جب دې یې نو شیطان به دې پرېږدي نه. که تو عالم یې او که تو هر شی چې کوم دی خو پرېږدي دي نه چې جب دې هله به ترې خلاص شي چې مړ شي. په یو څیز به هم ګوره دوکه کېږي نه چې یاره اوس مې پیره شو مړه اوس ماته شیطان څه وایي یاره چې اوس خو ما علم وکړو په یوه جامه دې نه پرېږدي خو عالم دومره دی فقیه دومره دی چې د هغه جادونه ورته معلوم وي شیطان فریبونه ورته معلوم وي نو ځکه پیغمبر فرمایي فقیه واحد او خیر د انسان اول ځان دپاره پېرزو شي نو ته به دا دین اول په خپل ځان کې راولې بیا دا خیر خلک په خپل کور کې پېرزو شي نو دا دین په خپلو بچو ته خیر بیا داسې به ورو ورو روانېږي ځکه دا خیر که تا سره یو بوجۍ روپۍ نو ته د بوجۍ روپۍ په سر کې بل راوړې اول خپل ځان را بیا خپل بچي څنګه دغه دنیا ته ته خیر ښکاري دا دین هم دغه څیز دی د پرهېزګارانو نه دی واذا ما انزلت سورة کله چې نازل شي یو سورت به منهم پس بعضې په دوی کې من یقولو هغه دی چې وایي ایوکم کم یو په تاسو کې زادته زیات واقع در هذه دی سورت ایمان فاما الذین آمنوا هر چې مؤمنان دي فزادتهم ایمان زیات کې هغوی دپاره ایمان وهم یستبشرون او دوی زیری حاصلوي واما الذین هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم مرض چې د هغوی په زړونو کې مرض د منافقت دی فزادتهم رجسا زیات کې هغوی دپاره ګن الی رجسهم د نور ګن سره څنګه چې مخکې منافقت و هغه خسې واش وماتوا دوی مړه شي وهم کافرون دي هغوی غیر مسلمو پسې ثم لا يتوبون بيدي توبه نو باسي ولا هم يذكرون دي نصيحت نه قبلي واذا ما انزلت سوره كل شيء نازل شي سوره نظر بعضهم بقوري بعض الى بعض بعض نور هل يراكم ايين تاز در من احد يوكس سوره نازل شدا منافقان یو بل ته وګوري د چا په نظر کې یو کنه ثم صرفوا هغه چې بدري مسی پاره کې موي
او ابي بن كعب سے اخری آیت دیته وي لقد جاءكم تاخي سرار تاسو ته رسول پیغمبر من انفسکم تاسو د نفسونو نه انسان دی عزیز علیه ګران دی په پیغمبر ما عنتم دا ما مصدریه دی ګران دی په د باندې عنتکم تاسو مشقت په مشقت کې پریوزي دا پیغمبر ته یو د بدل دل اوریدل دي دا مجازي دي مستعار دي سوالي دي یو د الله پاک رؤوف الرحیم دی هغه حقیقت دی یو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او بنده د پر رؤوف او رحیم ویل دا مجاز کمزې کې هغه رؤوفیت ترسي فإن تولوا پس کدی او د فقول وتو حسبي الله کافی زما د پر الله لا اله نشته لا عبادت الا هو مگر د الله دی علیه توکلت فدغ الله زما توکل دی او رب العرش العظیم دا خاوند عرش دوی دی بسم الله الرحمن الرحیم اذا ما انزل سوره النظر بعضهم الى بعض دا درې ورنه چې کوم دی اصولي مسلې دي دا رنګه اصولي عقاید کې د قیامت مسله هم ده دا اصول د دې صورت په ابتدا کې ذکر کیږي الته د قران تذکرہ او د تلک آیت الكتاب الحکیم الته د رسالت مسله او د اکان الناس عجبا الته چې کوم دی د توحید مسله او د ذکر کې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض هغه اصول د بیانېږي نو دا په څه اتصال شو الف لام را مخکې خبره کړې و الله عالم دې په معنا د دې حروف طرف چې کوم د اشارات ذکر کړي نو احتمال کې اشارات ویل شي کنه الف لام را دې ته ویل شي الف د اسرار نه لام د لباب نه او را د رسالت نه د ویل شي اسرار اگر ازنا مغز د رسالت چې کوم دا مغز دې دا څه شی دې تلک آیات الكتاب دا د آیاتونو د کتاب حکیم همدارنګه یو دا عجیب ولخاري اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون چاغه ته توحید ذکر کې نو دوی ته تکبر وکي دا ته عجیب ښکاري ان انذر الناس وير ولا انسانا وبشر الذين امنوا زير والمؤمنين ان لهم بشك دوی د پر قدم صدق او وی دا لا اله الا الله دې مخکې تللی د الله په نسبت استعال تدل کړي شوی دا مسلم دی ته چې ور روانه مخکې د کلمت تللی او بعضی دا فرمی مراد قدم صدقین پیغمبر دی موات والارض پیدا کړی اسمانونو او ځمکې په سته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې ثم استوى بالله مستوی علی العرش فعرش باندې مختصر خبره دا څه ده چې په دې باندې اجماع د سلفن و خلفن د صحابه تابعین فقها محدثین په دې باندې دا متفق دي لحاظ د آیت د دې د تشریح استوا خلق پیږي استوا څه ته ویل شي کې ناستل او على العرش دا علا چې کوم د عرش دا مثال على السرير په یو تخت باندې نو ناس تا په یو تخت باندې اوس دا چې ټکي چې راوغلو اته مداوي چې مسلمه ده چې الله جسم دی الله پاک د اعضاء ایمان ته راوړي دا ټکي ویلې شوی دی پیغمبر علیہ السلام د الله ډیر صفات ذکر کړي خو اخو تشریحات نه دي کړي قرآن دا ویلی دی چې کوم دی چې الله جل جلاله فوق عباده فوقیت خبره کړي دا الله صفت لیکن فوقیت هم په اجسامو کې پیژني دا ځای خالی او اوس ډک شو آیا الته پاتې شو پاتې نشو تاسو تشریحات پیغمبر نه دي نو قرآن دا ټکی ویلی دی حدیثو کې راغلی دی دا الله صفات بیان شوی دي خو بیا د نه پدې کې تشریحات نه پیغمبر کړي او نه صحابه پکې داسې نوتل کړي نو چې دې کړي ته پکې نن نه وځي بس منا سره پیږي دا غیر مجهول ده دا چې کوم دی غیر مجهول ده هر سره پیږي او دلته چې کوم ول کیفیت غیر معلومه دا الله استوا په عرش دا ته نه دی معلوم غیر معلومه دا مونږ ته معلوم نه دي ول ایمان د جواب دی چې تمام محدثین فقها په دې متفق دي هر سره خبره کوي هم دا خبره کوي چې استوا غیر مجهول استوا هر سره پیږي دا مجهول ټکی خو نه دی والکیف خیر معلومی دلته چې الله د فرکم کیفیت دا مونږ ته نه دی معلوم الله په شان کې موږ تشریحات نشو کولای کیف غیر معلوم دی ته په کې سره تاسو کې بس قران ویل ومنه الله د شان چې څنګه مناسب فوق دی بالکل فوق دی الله د شان چې څنګه مناسب دی چې الله وې زما چې کوم د مخ د بسیبه د الله مخ د زم ایمان لاسونه بد الله د شان چې څنګه مناسب پنده چې د الله د شان څنګه مناسب په دې غونډو زما لاسونه کولو دا تمام چې کوم دی بيد الله دا څه ټکی نو کدا تواخل په قدرت سره تعبیر وکي امام ابو حنیفه مکو تعبیر
دلته د الله صفت دی چې لاس دی دا واړو قدرت ته نو قدرت خو د الله ځان دی یو صفت دی دا د الله صفت دی ورسکو د الله روح صفت دی ورکړه نو بلکې ماړه و تعویل دا عبادت کوي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت عقل لوي الیه مرجعکم جميعا پیدا کوي یجزی الذین آمنوا د پاره دې چې بدور کې هغه کسان ته چې مؤمنان دي او عامل صالحات او نیک اعمال کوي بل قسط په انصاف اشکال دا پیدا کیږي چې شمس خدا ذات دی یا وصف دی نو بیا حمل نصیحي نو بیا به حمل اشتقاقی کا جعل الشمس کرزول دې نر ذات ضیاء خاوند رڼا دې دا ټول الله وګرځو پیدا کو جعل الشمس معنا خلق الشمس ذات ضیاء خاوند د چمکېدو دی والقمر او د سپومې نور دا د ذات نور خاوند د رڼا ده وقدره د سپومې اندازه کړه منازل په اعتبار د منزلونو سره قدره دای اندازه کړه تعلموا چې تاسو معلوم کړئ عدد السنین والحساب شمیر د کدونو د حساب ما خلق الله ذلك ذلك پیدا کړی الله پاک الا بالحق مگر د پر د اظهار د حق یفصل الآیات په تفصیل بیان آیاتنا لقوم یعلمون هغه قوم لپاره چې دی پوهیږي ان فی اختلاف الليل والنهار بشک په اختلاف کې او ځان په شک او سات ان الذين بشک هغه کسان لا يرجون چې دی امید نه کوي لقاءنا زمون د ملاقات امید نه کوي بعث نه مني لا يرجونا دوی چې کوم دی نه یریږي د ملاقات څخه ورته دوی راځي د حیات دنیا په ژوند د دنیا وطمئنوا بها د مطمئن دی په دې دنیا باندې خوراک راغواړي چې خوراک راغواړي نو आवाज باندې کې لکه ته ورشاخه مزدور ته आवाज وکړه خادم ته وای چې راشي دا ګرانه خبر ده جنتی د الله د تکلیف هم نه ورکی کله سیب ناس دي چې کوم دی نو دیبا خامخا چې ته سیب دننه دی چې کوم دی ډایرکټر دی وزیر سیب دی نو چې ته سغواړې دلته تا کټلې لګولې ګل ته به وړې په کټلې به زور کې نو به تعالی سا اخلي نو سا اغستلو په شان د کشاري به دی حمد نو اوس اوازونه به مزدور ته نه کېخه او پسې پاسې کې بنو ټلې به نه وي ځکه چې دا ته تکلیف دی الله جنت کې داسې ژوند پیدا کړي دنیا کې موږ چې کوم دی خبره سبحانك اللهم سبحان دی وې هغه داسې لکه څنګه چې تاسو اخر سا غستل کې متصل تکلیف دی کسړې ودی کسړې یخي کده زی کده هر څنګه د خصاص دغه تکلیف دی سبحان الله د دې خادمان نو دونه دسترخوان ولګي چې په یو میل کې د دسترخوان پروت دی ځکه په دې باندې چې لزر خادمان د هر یو سره دوه خوراکونه نشل زره قسمه خوراک چې تقدیر د خو زیات وړي دا غون کې په دې نو سبا تر مصاب شو خوراک دې ته وي بس دا غون دی وخوړه دا ټولې وخوړه خو یو کس غون وخوړه به دومره خوراک دې ته وي دنیا کې موږ شي خو دوه قطره روړې دې خولې چې کوم دې به دې خټه خراب یو کله ټرقې ته وکړه شکو کا نو چې دومره چې کوم دې چې درې وخان اخري او یو مل کې د دسترخوان پروت دی د لپاره یا الله وتحیتهم او تحفید دوی فيها په جنت کې سلام یو جنتی چې د بل جنتی خوا ته زینو الته به تصوړي دنیا کې چې زینو خامخ یو سړی بل له تحفه روانه کړي نو الته چې تصوړي دا هغه په کور کې ار سړی نشي شولا ویس سشته نه چاته ویس نو الته چې صرف السلام علیکم دا ملګرتیا واخر دعواهم اخر بدن د دوی دار چې الحمدلله رب العالمین سنا د الله د پر چې پادو کې د مخلوقات لقودی الیهم او داسې الله تعالی شرف درکولې نو فیصله شی به دي تعجلهم دا غیټیم بل دا غون به برباد شي او الله پاک دې چې کوم عذاب په حال نور کی تاخير ورکړي ونذر الذين من پرېګدو هغه کسان لا يرجون چې امید نه کوي لقاء زموږ د ملاقات وي تو یعنی په خپل سر کشو کی عمه دې متردد وي و اذا مس الانسان کله چې ورسیږي انسان ته ضرر ضرر تکلیف ته ورسیږي دلته انسان نه مراد کافر انسان دی دعانا دې مرابل لري جنبه په خپل اړه باندې کافر د تکلیف ته ورسېدل بیا الله رابل هو پروت دی تکلیف زیات لا ته خپک لك ولاړ دې بندگی کوي بوډا شوجي نشي ودرېدل وکړي د دې نم کمزور شو سم خلاف د کافر نه هغه خو به غوړه دی خو د الله څخه فکر نه کوي نو په نا بلاس ته باندې دی کی
ولما كشفنا عنه کله چې موږ لري کو دنه ضره ضرر مرده دې تیریږي که الله بیا دعونا گویا موږ سره بدلی نه وي سره وما كانوا يؤمنون او نو دوی چې د ایمان راوړې وي کذالک او دارک نجزي القوم المجرمين من بدور قوم مجرمان وتا ثم جعلناكم بما تاسو ګرځولې خلائف خلیفګان په الارض پسمکه کې من بعده پس دا قروننا لننظر چې وګورو کیف تعملون تاسو څنګه عمل کوئ واذا تتلى عليه کله چې لوستې شي دوی ته آیاتونه زما آیاتونه بینات واضح قال الذين ويها كسان لا يدين دس قرآن جوړ او کدا غون نه بدله او بدله یا صحیحه بدلک یا ټول بدلک یا صحیحه بدلک چې کوم کې زموږ الہ اوس بکواله پکې نه ول وته ما يكون لي مناسب زباده پر ان بدله چې زدا بدل ک من تلقاء نفسي د خپل طرفنا ودا زما خبره خو نه دا زما جوړ شوی کلام خو چې زی بدل کم دا خو الله رانی ان اتبعوا پیغمبر دوی ما یوحى د وحی اتباع کې تبب د دغه وحی متبع کسوګر سره مې یو کلم انی اخا بشک زیریګ من عصیت ربی کذا مخالفتکم دخل رب یریګ ما عذاب یوم عظیم دا عذاب د رزیلوینا ولورد لو شاء الله قد الله فخشی و ما تلوته علیکم ما بتا سو د وصل لو کړي الله خو خوي پیغمبر به درالېګو قران به درالېګو ما بتا سو وصل نکول ولا ادراکم به نه تاسو ته په خبر درکړو ادراکم دا چې کله متکلم صيغه ده د باب افعال د واحد مذکر غایب وړاندې پیغمبر علیه السلام سلويخ کړه تیر کړی او بعد النبوت بیا د لسکاله د مکی زندگی ده او لسکاله د مدینه زندگی ده 63 سال دا مشهور قول دی چې پیغمبر علیه السلام ټول ژوند دی مضمون دا ذکر کیږي چې د نبوت وړاندې زتا سره سلويخ کړه دا اوسېدم دا ولې تاسو ته قرآن وي ما ځان ته پیغمبر به دا یو خدمت نه دی او چې کله الله پیغمبر کمن اوس تاسو ته چې زه د الله پیغمبر ما دونه پته لګي مکه مرګ کې وسه او دا رنګي د الیکشن مسلې دي نور خبرې دي څوک به چې کوم دی اسمان زمکه تراکوز کینو ته هغه تم ګوره مخکې ژوند ته وګوره چې مخکې ژوند یې څنګه دی پیغمبر علیه السلام خپل ژوندۍ وړاندې کړي افلا تعقلون آیات سود عقل نکار ناخلی فمن ازلم سوق لی ذالک لیمان لا یضرهم چې دیتا ضرر نشي ورکولې کدوې عبادت نکي ولا ينفعهم دیلا پیدا نشي ورکولې کدوې عبادت وکي ويقولون دی وی هؤلاء شفاعاؤنا دا زمو سفارشیان دی عند الله دا الله پنځ باندې دا به زمو د الله پنځ باندې سفارش کوي سورۃ زمر کې راوړل دي اته مضمون دا دی چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا شکل د سوچا راځي یا خدا راځي د ماته نو ته خبر ورکې الله ته بما فاغا الهو لا يعلم چې ستاد د ما ستاد خدای علم نشته په سماوات په اسمان ولا په ارض ولا پسمکا دا څنګه خدای شي چې دا غسر علم نشته د اسمان زمکه یو شي نه خبر نه او ته الہ وي دوی مدار چې يعلمو کې زمير الله ته راځي کا اتو ربون الله آیات سو خبر ورکوي الله ته تو الله سبقت کنه کلمه چې مخکې شوی د رب کا طرف درفستانه لقود بينهم بيسر بشوري بمس کې فيما باغس کې فيه يختلفون چې پای کې اختلاف کو ويقولون ذي لولا انزل عليه والناس دي په پیغمبر باندې آیات رب به نشانه طرف خپل ربنا فقل وتوي انما الغيب لله بشک غیب الله سره دي دغه نشانات کو الله را دي دا د مغیبات خبرې او چې کوم تدبیر له الله نظر هغه حالات ان رسولنا بشک زما استاذ زما فرشتي یكتبون لکی ما تقولون چې تاسو مکرونه کوي والذي الله غزاد يسيركم چې تاسو بوزي کل بر والبحر پوچو پلند کی پوچ سفر کې په سمندر کې سفر کوي حتا تر دې انهم بشک دی او فی تبهم بدی حاتو کړي ولا یقین را چې اوس حلاکیو فدعوا الله دې راغلي الله پاک مخلصین له الدين خالص کول کی الله د پر بدین کی او دا سی ویل ان ان جیتنا کتا متخلاصه راکو من هذه د مصیبتنا لنكونن من الشاکرین اکرامه پړه کې وی چې یو الله نه حضور او تخلیت پیغمبر علیہ السلام هم د دک وی چې تاسو یو الله را کومه دا غیر حضور تخته یې راخو کړه دي سید وتم کنه زبدا یو الله باندې تقدیرا کشته مخکې راشته واپس را اچ واپس را چې کوم دې وی کا ته غاړه تا زر ور پاسه ورپاسه د ورته غاړه وته الله پیغمبر دې عجیب انسان دې سړي وسه پوری کړی سي الله امداد کوي باقي اسباب سره انسان دې بل صدا صفې کوي بیا وړاندې چې کوم دتا چیرې مړی مثال متور ک الله جل جلاله وړي د چا په وساتت باندې چا د امداد کوي بل سره آرام شروع شي
فاختلط به د سر یو ځای شي نبات الارض ګیاګانې د ځمکې په دې ګیاګانې راوټوکېږي مما یاکل الناس هغه چې خوري انسانان والانعام والڅاروي حتی تر دې اذا اخذت الارض چې ونیسي دا ځمکه زخرفها خپله تازګي دا ځمکه ښه تازه ښکلي شي وزینت او ښایسته شي وظن اهلها او ګمان وکړي اهل د دې ځمکې انهم قادرون علیها چې دې قدرت والا دي په دې دا فصل اوس غلی موږ د هغې قدرت والی چې کټي کړو اتاها امرنا راشي هغه ته زموږ امر لیلا د شپې و نهار او د ورځې او نهار نه یا د ورځې وجعلناها موږ دا وګرځو حصیدا لو شوي دا هر څه ختم کړو ته بیا دا لو شوي کأن لم تغن گویا چې دا نو استوګر شوي دا نو زرغون شوي بالامس پرون ته به داسې د سره خیال نه کوي چې ګینې پرون دا و څنګه چې الله دا مثال بیان کوي داسې دنیا ده ته چې کوم د ماشوم په اسم نه پوهېدلې زلمی شوي چې کوم دی بیا کوک سر روان شوي چې کوم دی ډېر په غرور کې بله ورځې بیا کونټي شي بیا داسې شي چې کوم دی حسیدا لو شوی د پاسېدو دی همداسې آبادیانې وي ښه چې کوم دی مضبوطې جوړې کړي بیا ورو ورو هغه راوټوکي راورټېږي بیا راپرېږي داسې هر یو شي كذلك همدارنګه نفصل الآيات موږ په تفصیل بیانو آیاتونه لري قوم يتفکرون به قوم د پاره چې دوی فکر کوي والله يدعو الله ربنا بدل الى دار السلام دار السلام ته جنت الله بدل کی دار السلام ته وړا دی وجبه چې جنت ته دار السلام وایي حدیث کې دا راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي نو دو من یخ داسې حالت کې پروت من دوه فرشتي راغلي یو له سر تکې ناسته بل د خپل ته وې دې سړي لپاره مثال د تاسو مثال بیان کی څه مثال دی هغه بل او دې خود دی دا بل او توي نه سترګې پټې دي خو نور ودنه دی ډېر ویخ دی وې دا مثال داسې دی چې یو سید د اقا د هغه دار او کور جوړ کو خپل خادم غلام یې ولېږو خادم یې ولېږه خلکو له دعوت ورکړه راشي خوراک برابر شوی دی نو که چای دعوت قبول کو راشي هغه نعمت او خوراک حاصل کی چې څوک یې ونه او دعوت قبول نه کړي چې هغه محروم شي بیا خو اوس د دې ته مثال بیان کوي دا او ویلوه تعبیر ته بیان کوي وی سید الله د کور برابر کو د جنت په شکل داعی ولېږو پیغمبر علیه السلام چا د خبره ومنل لاړ بشي هغه جنت ته دعوت به قبول کړي هلته به مزو ته ورسېږي او چې څوک یې ونه مني د هغې نه محروم شو نو والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء هدايه چاله چې خو خشيرا صراط مستقيم داري لغته للذين كسان پر احسنوا جاوي دي کې الحسنا دا صفت موصوف او تر وبسي هغه کسان چې دوی لیکي کې الجنه الحسنا دوی د پر جنت ته خيستا و زیادت نو زیاتواله ده د نیکان د پر یو جنت ته او سره زیاتواله شي ده دیدار د الله پاک الله بوله خپل دیدار ورکړي یعنی الذين کسان د پر احسنوا چې دوی لیکي کې الحسنا جنت ته و زیادت نو زیاتواله ده یو عمل هغه په نسچت د باندې خپل سره کو دغه سره چا سیوا ولا يلحق دبر سيجو وجوههم دغه مخونو ته قدر تورواله ولا ذل نزل واله اولئك اصحاب الجنه خوندات جنت هم فيها خالدون دی جنت کې همیشه والذین کسان کسبوا سیئات چې کسب کوي د ګناهونو جزاء سیئات بدلا د باته بمثلها دغه بسر سربوي سونه دی بدی کړي دغه به سر بدغه بدلوي وترحقهم رسیږي به ته ذلت ذلیل واله ما لهم نبیدی د پاره من الله د الله د پاره من وعاصب سو بچ کون کې او تاسو به الله د بخونه دور کې ک انما به چې او غشیت ابو استولې شوی د وجوه او د مخونو ته قطعا من الليل وحسد شبي مظلمه تورتم شپه د مختا خودلې شوی د اولئک دا کسر اصحاب النار خوندان د اور دی فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه یوم نحشر اغل چمو راجم کو دی جميعا ټول ثم نقول بهو الذين اشركوا مشركان مکانکم دیتا ویلی شی مکانکم الزیمو مکانکم بخبر زیودره انتم تاسو و شرکاو مستاسو شریکان فزیلنا بینهم زبر جدیر ولم دی پمینس کی ادا چه کم دی بیل کم دی یو بلنا وقال شرکاو می بدا شریکان دی ما کنتم نوی تاسو ایانا تعبدون زمون دفار عبادت کون کی اغا معبودات کے نہیں کارو کی فکفا بالله شهيدا کافی د الله گوا بیننا و بینکم زما استاد سمینس کی ان كنا بشکم کو عن عبادتکم استاد د عبادت الله غافلین خامخنا خبره هنالک پدی مقبل تبلو امتحان بواغست شکل دو نفس هر یو نفس ما کسبت ارشد کسب اسلفت ارشد مخکلی گلی وردوا الى الله دی واپس لشي الله تمولاهم الحق دی مولا دی حق وضل عنهم رب شدتنا ما كانوا يفترون هغه چې دوی درو جوړول
الله تعالی زاشي زموږ ویل اورېدل کار ځان لپاره وکړي خپل دربار قبول کړي الہ العالمین ژوند زندگی په خپل کتاب او سنت پیغمبر علیه السلام فیصله کړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الہ العالمین زموږ په دې اعمالو کې د جمدو د مړو ټولو مسلمانانو پکې حصې وکړي الله سونه حضرات چې وفات دي زموږ مشایخ اکابر رشتہ دار تمام امت مسلمه الله قبول د انوار وکړي الله د دې درسونو په خاطر او دارنګه د دې اعمالو چې روزه کې مسلمانان ډېر اعمال کې الہ العالمین زموږ تمام چې سونه حضرات وفات دي مغفرت تامه کامله نصیب کړي الہ العالمین صبر نارینه زنانه درس ترازی الله جوړو کې خیر واچولې کې بیمارانو ته الله پاک شفا نصیب کړي د چا څومره پریشانی الله پریشانی ختم کړي د چا غمونه الله غمونه ختم کړي د چا بل څه سوچونه وي دا اولاد وي دا مال وي الله تمام پریشانی ختم کړي الہ العالمین د نیک اولاد ثمرې نصیب کړي د چا اولاد نافرمانه الله د مور پلار تابعداري کړي الله خیر خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې صلی الله تعالی